सजा
کله چې تاسو نه ګناهونه وشي په ناپوهۍ سره او بیا تاسو توبه وباسئ الله پاک به ستاسو توبه قبول کړي د صحابه کرام په دې خبره باندې اتفاق کله چې مسلمان ګناه کوي دا په جهالت او په ناپوهۍ اگر کدی وي زپریګم او دا پوهه نه ده ناپوهي ده ځکه په ګناه کې د لږ وخت لپاره خوشحالي او د ډېر وخت لپاره سزا د جهنم چې انسان دغه خوشحالي اخلي او ډېره سزا د جهنم اخلي دا جهالت او ناپوهي د آخرت عذاب اخیستل د دنیا د خوند په مقابل کې دا ناپوهي ده نو څومره ګناهونه چې مسلمان کوي دا دی کوي په ناپوهۍ او په جهالت سره بیا چې کله د انسان د مرګ وخت راشي نږدې وخت راشي نو په دې نږدې کې بیا تنبیه صاحب ذکر کوي چې یو دا چې د انسان ځان قدر شروع شي نو بیا په دې وخت کې توبه نه کوي او دویم دا چې داسې بیمار شي چې نا امید شي د خپل ژوند چې ورته دغه کېدو نه نو په دې وخت کې توبه قبلي ساوتل شروع شو غرغره شروع شو توبه نه قبلي او کنه انسان داسې بیمار شي دغه کېدو ته نور نشته او غرغره شروع نه ده ځان قدر شروع نه دي نو توبه قبلي بیا توبه د پاره درې ارکان یو رکن د توبې دا دی چې کوم ګناه نکړي پاغي باندې ایمان نشو پاغي باندې الله نه معافي وغواړي او دې پدې ګناه پر خو باندې وفا او چې بیا به دا ګناه نه او دې په باقي ماته ژوند کې دې نظام وساتي روانه زندگی کې دې نظام ساتل او هغه کول ځان سره سے بیا نه اوس انسان کله توبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب حبیب الله توبه وستون کې الله دوست اول حدیث مبارک کې راځي التائب من الذنب كما لا ذنب له یو انسان چې د ګناه توبه وستلا دا صفات شو کوئی چې دغه ګناوانه الله پاک په توبه باندې عزت کوي یو حدیث مبارک کې راځي چې په توبه باندې انسان نه الله پاک دومره خوشالي الهي انسان په یو صحرا کې د سره رسول الله د سرنو څوک نشته او په دې سورلې باندې د خوراک ستاسو اسباب موجود دي دا سورلې د نو تخته دی عاجز کی غړي عاجزه د وې کی چې بس چې راشي پکې او تسکینه سورلې لاړو سشتم نا سوچتم نا پدې کې د سترګې ورشي او چې سترګې وړي هغه سورلې واپس سره اسباب د مخه ته راغلي نو د ډېر خوشاله نه دی او یا الله زستا خدای او رب او زما باندې خوشالي په دومره ډېر شي چې هغه الفاظ د خوشاله نه غلط چې ته زما رب او زه دې باندې نو دې ته زما باندې او زه دې راځي ډېر خوشاله په دې تکلیف انسان په دې سوالې مدلو او د دې په دې خوراک حاصل اورو دې څومره خوشالي الله پاک د خپل بندا په توبه د دې ډېر خوشالي الله پاک او تاسو ته د توبې توفیق ورکړي ما الله جل شانه واللاتي يأتين الفاحشة او هوا زنانا چې دې راتلو کې سناتا من نسائكم استاسو مسلمانانو بی بیاننا فاستشهدوا عليهن فاستاسو گواهانو نسی پدری باندی اربعتم منکم سلور سڑستاسنا فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت بس کچره دې گواهانو نارینو سلور گواهی ورکړه چې دې نارینو زنانه زنا کړې ده او هم په خپل سترګو لیدلې ده فامسكوهن في البيوت بس تاسو دې باندې
की द सनाना पत्थर को की हत्ता तर्दे पूरी ये तवफ़ा नल मौतो जो वफात की फील मर्ग मर्ग पिराश आओ यजअल अल्लाह लहुन्ना सबीला या उगर्ज अल्लाह पाक दीन पार सकार खलासियों द निजात वल्लदानी अवाद खजी आद बकसानी अतियानिहा मिनकुम चिरातगियों को इजना दस्तासना जमहूर मुफस्सिरीन फरमाए कि दीन मुराद से नारिना जनाना से ना योकला फालुहुमा फस्ता से तकलीफ पर के दे दुआ होता अगर तकलीफ लगी दर से पकूर की बन फ़इन ताबा व अस्लहा बस के चल दे दुआ तो वो इस्लाह इस्लाह रब्बुल अमल फारिजु अन्हुमा फस्ता से मवाले दे दुआ ना सदावत बिलौशा तो बेहू इस्लाम दागीन अपाती कसम हुआ इन्ना अल्लाह कान तव्वाबन रहीमा बेशक अल्लाह पाक तो कबल उनकी रहम को उनके साथ इन्नमा तौबतु बेशक रुजूद रहमत किदा अल्लाह अल्लाह पाक द तरफना लिल्लदीन दे कसार कारदा यामलून सुअत यामल की गुनाह बिजारत पना को है सलाम तुम यतूबून मिन करीब ब्याजी तौबा से नजदे ज़रकदन नौलान तोलाए कदा कसान की यतूब अल्लाह अलैहिम अल्लाह पाक पर रहमत नाज़िल की बगीबान वकान अल्लाह अलीमन हकीम और अल्लाह पाक ज़ात इल्म और हिकमत वाला ज़ात वलैसत तौबतु और नदा मुअतबर तौबा लिल्लज़ीन दफ़ार कसानो यामलून सय्यात जिदी अमलुन कबीर गुनाह गुनाह की को गुनाह बांधे सरार भी हो तो बासी दा तौबा न कबली हत्ता तर्दे पूरी इदा अबरा हदमुल मौत जातिसी और गद्दी तमरग काल नबियादी व इन्नी तुहतुला बेशक उस तौबा सब वक्त जन कदन के हुई दद तौबा न कबली वलल्लज़ीन यमूतून औ न कबली की तौबा दे कसान के अभी प्रकी की वो कुफार औ हाल दार चिती काफिरान गुनाहों ने टूल मरकड़ी करे जर कदन शुरू से बिया तौबे उपास दान कबली टूल वाली पक्को पर के तीर कड़ी और जर कदन शुरू से बिया हुई उसके सलाम हो द ईमान दो न कबली उलाए कदा कसान चिदी आतदना लहुम अज़ाब अलीम